ښه په خوشحالۍ باندې ځو. موږ تعلیم موږ ته راکړی، موږ ته عزت راکړی دی. دا اوس هم ټلیفون راکوي ژاړي. دا تاسو زندگی به ورسره ښه تېره کړې؟ ډېره ښه انشاءالله، ډېر د ورورګلوي زندګي موږ تېره کړې ده. پیغام ورکوم چې هر سړی خپله راوځي په عزت سره، دا ډېره د عزت خبره ده. بارو ماشینان مې و ټکټر مې ولې خرڅ مې کو د عزت په خاطر. په ارزانه در نه چا وایسته کو ښه ریټ کې وایسته؟ یاره 2.5 لک روپۍ مې ګاډي کې یوه ګاډي کې 2.5 لک یې تاوان وکړو او تاوان مې وکړو. اوس په خوشحالۍ روانې اوس په خوشحالۍ روان یو. پاکستان عوامو نه پاکستان حکومت نه ډېر مننه. جزاک الله پاک دې دوی دلته خوشحاله لري او موږ د الله هلته خوشحاله لري. جزاک یو میاشت ټیم چې راکړو دا موږ د حکومت نه ډېره مننه کوو او الحمدلله څومره عزت په پاکستان کې تېر کړو. بل چېرې هم 40 کاله ما عمر دلته پیدا شوی، دلته مې پرایمري مې دلته کړې ده او څو بدره د عوام نه ټوله نه خوشحاله یو او خالي ودا کوو چې موږ ته د ویزې لږ اسانتیا راولي، خو ویزه کې موږ ته ډېر مشکلات دي. ښکاره چې موږ په اسلام آباد کې تېر کړو، زموږ ورونه یې زموږ عزیزان یې ماشاءالله ډېر ښایسته ډېر زبردست زندګي مو تېره کړې ده او ښې خاطرې د ځان سره او الله دې تاسو هم خوشحاله ساتي. الله دې موږ له هلته د ښه زندګۍ کولو توفیق راکړي او الله تعالی دې زموږ لپاره هغه ملک ګلي ګلزار وګرځوي. امین. الله مو د دې ځای نه هم په خوشحالۍ باندې رخصت کا. څه کمي دلته کې شته اوس تاسو ولاړ کله نه راغلي یئ؟ موږ وروره بېګا راغلي یو او الحمدلله ثم الحمدلله انشاءالله. مخکې به خلکو چې کوم دی نو ټلیفونونه کول بیزي به راتله، اوس هغه مسله حل شوې ده. اوس وروره څوک راشي راځي فورا چې کوم دی نو د هغه د ګاډي نمبر لیکل کېږي، د هغې نه وروستو بیا د هغې فیملي نمبر لیکل کېږي او چې څومره د دې په وس کې برابره ده بس نه پکې کوم مخ مرضي کېږي نه، دا نشته دی وروره. بقایا ښه شفاف کار دی او موږ یې دې ونه وروره کومه بده خاطره نه لرو. ماشاءالله. الله مو په خوشحالۍ باندې رخصت کا. ولې ډېر ښه وخت تېر شو په پاکستان کې. ستاسو څومره موده مو به کېږي پاکستان کې؟ تقریبا لږ پد 45 سال. 45 څلور کلن 3 کلن راغلی یم. زما بچي چې کوم دی نو اوس نوجوانان دي، زما بچیان نوجوانان دي. دلته وروره موږ ایپیا پورې یونیورسټیانو پورې موږ د دې ملک نه ښې خاطرې وړو. هېڅ خبره نشته. موږ ورونه بیا مرونه یو بیا موږ هېڅوک نشي بېلولی. کاروبار مو خو نشته دلته کې؟ دلته مو څه ورکوټی غوندې کاروبار و، بس دغه د لاسو مزدوري څه کول. خو شکر الحمدلله ثم الحمدلله الله تعالی به زموږ دپاره دلته دومره رزق لیکلی و، الله تعالی به هلته زموږ دپاره یو ذریعه برابر کړي. الله مو خوشحاله کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. ماشاءالله. تاسو دلته راتلل او زموږ د حال وال تپوس کول، الله دې تاسو له د دې جزای خیر درکړي. امین. چې د دې غریب ولس او د دې ځورېدلي ولس دې تاسو आवाज جوړیږئ او دنیا ته دا خلکو په سکرین راولئ او د دې کم مشکلات دي کم د دې ستونزې دي هغه خلکو ته مخې تک دی. الله دې تاسو له دې جزای خیر درکړي. امین. دلته مو څونه موده شوه په پاکستان کې جي؟ زما وروره پیدایش هم د دې پاکستان دی، موږ بردان جلاله کې پیدا شوي یو او څه مدرسې تعلیم هم حفظ مې کړی الحمدلله، نور هم سره ګزارهار تعلیم کړی دی او همدلته پیدایش هم د دې ځای دی. حاجي اوس روانېږئ دلته، څومره خوشحالي د پاکستان د خلکو نه جي؟ الحمدلله ثم الحمدلله. د ښه او بد د انسان د خپل ذات سره تعلق لري. که انسان ښه وي خپله نو که دویم انسان هغه څومره هم بد شي خو د هغې بدي یو وخت داسې راځي چې هغه په بدي په ښو سره بدلیږي او که انسان خپله ښه نه وي نو هغې دپاره پوره معاشره چې کوم دی یو وخت داسې راځي هغې دپاره اور ګرځي. نو الحمدلله موږ په ښایسته طریقې سره ژوند تېر کړی دی. خپل هم نه څوک ازارولي او نه موږ چا ازاره کړي یو. چې راتللو د ټولو خلکو که هغه اوس ماحول په د ویډیو په دغه کې نشته دی چې هغه تا کتلی وی نو الحمدلله د هغې نه دا معلومات کېدلی شو چې موږ څومره په سکون ژوند تېر کړی دی، څومره په خلوص او څومره په محبت او څومره یو بل سره چې کوم دی دغه یو بایچارې چې کوم دی موږ ډېر خیال ساتلی الحمدلله. تاسو روان یې پاکستان نه؟ څومره وخت مو تېر کړو پاکستان؟ دلته 45 کاله موږ تېر کړل. لکه ورورګلوۍ ته وخت تېر کړی ده. ښه په خوشحالۍ خپله رضا باندې موږ ځو. الله مو مشکلات نه موږ د خاص نه بس دلته نو د خامن دلته ماشاءالله. الله یې درته اوس هغه ملک کې د دې نه ښه ذریعې پیدا کړي، ښه روزګارونه پیدا کړي. الله مو په خوشحالۍ باندې دغه شان چې ځئ په خوشحالۍ باندې چې لاړ شي نو خوند به کوي. امین. په خوشحالۍ باندې لاړ شي خوند به وکړي. اوس په دې ځای کې څه کمي خو نشته جي؟ نه نه څه کمی موږ د مشکلات نشته، موږ د څه نشته، هر څه برابر هر څه برابر دي. څونه موده شوه؟ دلته موږ کم 48 کاله ووت. 48 کاله. څنګه پاکستان کې زندگی څنګه تېره شوه ستاسو؟ شکر الحمدلله ښه تېره شوه، تر اوسه پورې په عزت کې تېره شوه. صحیح ده.
خو بس اوس په اخر کې چې دا په اخر کې موږ روان یو، په خپله مرضي روان یو، له خپله عزت روان یو، لکه دا څه سلسله روانه ده. صحیح ده چې دا چې بچي او بیا به زنانې در چوډي او بیا به داسې سامان پاته کېږي او بیا به دا اطلاع موږ ته کېدې. صحیح ده. نو بیا نو موږ په خپله مرضي باندې انشاءالله خپل موټر یې ونیولې، رالو دلته ودرېدلو. نو ته که سبا لاړو که مقام لاړو اته بل خیر سره الوداع نور موږ ښه وخت اوس ما څه کو یو افسر راغلی او دلته کارډونه لیکله، نو ما وی تیرې پرې دونه اسانتیا نه وه، دا پرې چې څونه اسانتیا ده انشاءالله ډېره اسانتیا ده. ښه په خدمت سره راشي، لمبر ولیکې، بیا دې په مرجع باندې په لمبر باندې ورسه، ښه د عزت ځای جوړ کړی پوه شوې. بیا نو په خپل عزت باندې کوم شی تا ته درکوي یا ولیکې پرچه درکړي ته ځه. څه پیغام به ورکوې جي؟ موږ انشاءالله ډېر ځینې خوشحاله یو، دغه انسیار چې هم ډېر خوشحاله یو، پاکستان چې هم خوشحاله یو، ښه په خپله مرضي ځو، ښه وخت هم تېر کړی ده. انشاءالله ټولو سره ښه ورولګوي کړې ده چې راتلم ټولو زړل پوه شوې. تا چې کوم محلې نه راتلی هغه ټول در پسې جړلې حقیقت ته دې خبره ده. دا اوس هم ټلیفون راکوي ژاړي. دا تاسو زندگی به ورسره ښه تېره کړې؟ ډېره ښه انشاءالله، ډېر د ورورګلوي زندګي موږ تېره کړې ده. الله مو په خوشحالۍ باندې واپس کړه، الله مو په خوشحالۍ واپس کړه. وخت پاکستان کې تېر کو ما 50 کاله 50 کاله او زما پیدایش 23 سال مې پیدایش ده او دا مې بچی دی. او نو څنګه وخت یې تېر کو په پاکستان کې؟ اوس په خوشحالۍ رخصتېږې که نه په خفګان رخصتېږي؟ څنګه زموږ د کتونکو ته ووایي د عوامه چې مې څه ګیله نشته او حکومت په تنګ کړي وو. څنګه یې تنګ کړي؟ لکه بعض داسې تنګ کړي وو چې ولاړ څه یا پوځ دا او پولیسانو خپله دغه ویل زمونږ نه بره نه تنګي کوي غټه او سران. اوس درته دلته کې چې ځئ اسانتیا شته که نه؟ لکه مخکې هغه د دې وه چې کوم دی لیکل کوله، تاسو له به اجازتنامه درکوله، هغه اوس په اسانه کېږي او په ګرانه اسانه کې دا 5 منټه وسلولو بیا یې کړله، بس رالو 2 منټه سره ودرېدلو ولاړو. ډېره اسانه ده. او څه پیغام به ورکړې ټولو ته؟ دا پیغام به ورکوم هر څه له اسانه شوي دي، اوس اړومبنی وخت نه ده او هر څه ډېر ښه اسانه. چې کوم افغانیان وروڼه دي رخصتۍ خو دوی ټول که نه په کار دا نه چې په خپله باندې روزي، بیا به وروستو بیا به رشم وي او بیا به تکلیف وي، بیا به هر یو قسم تکلیف وي. نو تاسو وګوره په سهولت باندې مروتئ، نو څه پیغام په دې بارې سره ورکوي؟ او دا مې په پاکستان کې د وخت څنګه تېر شو؟ اوس په خوشحالۍ روان یې کو په خفګان؟ الحمدلله اوس مخکې خوشحالي کې ژوند را تېر کړو، اوس هم خوشحالي کې روان یو. د حکومت نه ډېره مننه کوو چې موږ ته دومره ټیم راکړو چې 1 میاشت کې اندر تاسو ټول ووځئ. که څوک نه وځي، څوک چاته عزت نه خیال نه ساتي، نو هغه به بیا وروسته هم پاته کېږي. اوس هم دې ځکه چې موږ هلې کاروبارونه نیمایي پرېښي دي، بل چاته ماواله کړي پنجابیانو ته، هغه ته که د هغوی موږ سره ظلم کوو که هر څه کوو، موږ به رارسېږو، بیا به کاروبار موږ بېرته په ځان کوو انشاءالله. الحمدلله ښه وخت تېر کړ پاکستان کې، او کم 30 کاله مې عمر دی، الحمدلله ښه په عزت مو زندګي تېره کړه. دې نه مو دا غوښتنه ده د یو عام افغاني په حیث باندې چې مثلا دلته ډېر راشي که نه، د دا کار لږ تیز کړي، دې ته مشکلات دي، ماشومان دي، زنانه دي، دلته ګرمي ده ډېره، نو ستلکه مشکلاتو سره دوی مخامخ دي، دوی ته لږ اسانتیا راولي دلته انشاءالله.